الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله رب العزت دا انسان د خیر او د شر مجموعه جوړ کړی دی. د انسان کې فطری طور باندې خیر هم دی او شر پکې هم دی. نو هغه انسان بهترین انسان دی چې هغه خیر په شر باندې غالب کی، خیر پکې غالبی، دا بهترین انسان دی. او چې کوم انسان هغه شر د په خیر باندې غالب شنو دا بدترین انسان. امام غزالی رحمت الله علیه لیکي وی الله رب العزت درې قسم مخلوق پیدا کو. انسانان پیدا کړل، فرښتې پیدا کړې او زناور پیدا کړل. فرښتو کې خیر کې خودو، فرښتې سراپا خیر دی، سر نه تر پښو پورې ټول خیر خیر دی. او دارنګه الله رب العزت شیطان پیدا کو، نو شیطان سر نه تر پښو پورې شر دی. او دارنګه انسان پیدا کو، نو دکې خیرم کې خود او شرم کې خود. نو کم یو انسان چې د خیر په دې شر باندې غالب شي، نو د مرتبه الله رب العزت د فرشتو نه اوچته کی، بیا فرشتو نه اوچت لاړ شي. او چې کم یو انسان د هغه شر په د باندې غالب شي د په خیر باندې، دا انسان چې نو بیا د شیطان ملګری، دا شیطان دی بس، من الجنة والناس، دا انسی شیطان دی. بیا اولئک کالانعام بل هم اضل، الله رب العزت دې د زناورو نه لاندې وغورځوي. بیا نو الله رب العزت دا انسان د خیر او د شر مجموعه جوړه کړې ده. نو چونکې انسان کې شر موجود دی، نو دی وجه نه بعض اوقات انسان نه د غفلت د وجه نه خطا ته نه وشي، د الله نافرماني ته نه وشي، د ګناه ارتکاب وکړي. نو الله رب العزت ډېر رحیم او کریم ذات دی. او دا د دین اسلام حسن دی، خوبی ده چې الله رب العزت بیا دغه ګناهونو چې کوم انسان کړي دي او شر په غالب شو د په خیر باندې، او د الله نافرمانی کړي ده، د غفلت زندگی تیره کړي ده، ګناهونه ډیر شو. نو الله رب العزت دغه ګناهونو د میټاولو د ختمولو اسباب او طریقې خودلې دي. بیا چې دغه انسان دغه اسباب اختیار کې چې د ماته بالکل صفا راشي، چونکه د سره نفس او شیطان دی او شرم فطرتن په د کې موجود دی. نو چې دغه انسان د زمانه فرمانی وکي او دنه کوتاهی وشي، خطا ته نه وشي، ګناه ته نه وشو، نو اوس د دې د ختمولو طریقه بسی. پس به دا ختمی
نو او د بخنه او په سبا باندې نو الله رب العزت د مغفرت او د بخنه د ګناهونو د ختمېدو اسباب پیدا کړی دي. علامه ابن تیمیه رحمه الله الایمان الاوسط نومي کتاب کې دا د حدیث جبریل تشریح کړی دا پدې کې. نو په دا کتاب کې الایمان الاوسط کې علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه د مغفرت لس اسباب ذکر کړی دي. لس اسباب چې کوم یو باندې دغه اسباب اختیار کړي نو د بخنه کیږي. د چې الله تعالی رسی او د حساب کتاب د پاره پیش شي الله ته د مخامخ خودريږي دا بالکل پاک صافي چې دا غلط اسباب د اختیار کی. نو موږ تاسو ټول خطاکار یو ګناګار یو موږ نه دانسته تورم ګناونه کیږي او نادانسته تور رانوم کیږي. زمون خوا خاطر کې هم نه زمون نه دغه سه ګناهونه کیږي صحیح اختیاري او غیر اختیاري. نو دا ګناهونه زموږ استاسو نه کیږي. نو دی وجنه دغه ګناهونو بیا دنیا کې ملا غضب ور کوي مختلفو شکلونو کې او دا رنګ د مرګ په وخت کې هم د ګناهونو نحوست وي دا عذاب ملاويږي د ځن کدن د سختۍ په شکل کې او دا رنګ بیا په قبر کې ملاويږي او میدان محشر کې بم سخت ورځې په دبان او د جهنم عذاب بیا جدا ده. نو دی وجنه چې موږ تاسو الله رب العزت ته پیش کیږو نه چې زمونږ بالکل پاک او صاف لاړ شو د دنیا نه پاک او صاف چې دا سه حالت کې موږ لمرګ راشي چې الله زمونږ نه ناراض ني الله زمونږ نه خفني. نو چې دا اسباب موږ تاسو اختیار کو په دې باندې عمل کو موږ چې زمونږ تاسو ګناونه الله معاف کړي چې زمونږ د ګناهونو نه چې کما عمل نامه ډکه ده چې هغه نه میټاو شي ختم شي. د مغفرت په اسبابو کې لومبنه سبب چې نو هغه توبه ده. توبه چې بندا په خپل ګناهونو باندې الله رب العزت ته توبه وباسي توبه تایب شي نو الله رب العزت د ګناهونه معاف کړي. التائب من الذنب کما لا ذنب له حدیث کې راځي ګناه نه توبه استون کې داسې چې د سره د ګناه کړي نه داسې الله رب العزت په دې ګناهونو په توبه سره الله رب العزت ګناهونه داسې میټاوي هغه نوم نشان ولا ختم کی او ریکارډ مکمل ختم کی. رښتینی توبه سره الله رب العزت هغه فرشتو نه مهیر کی کرامن کاتبین نے مهیر کی د عمل نامې نه بالکل میټاو کی او په کم اندام باندې چې ګناه کړي دا غي نه ملهیر کی. ځکه قیامت پر ورځ به حدیث پاک مفهوم دی یو کس به وای چې الله زه د خپل ځان خلاف یو ګمام نه منم چا گواهیم نه منم. نو الله رب العزت ورته ښه نو سوره یاسین کې الله فرمای الیوم نختم علی افواههم و د خلی بوله مهر لګو وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. الله سونه به موږ سره خبرې کوي لا سونه به چې دا د ربانی فلانه ورځ دی دا ګناه کړو فلانه ورځ دا ګناه کړو وتشهد ارجلهم دا خپې به گواہی کوي. بل ځای کې دي جلودهم دا سرمن به چې د پورا بدن دا به گواہی کوي انسان خلاف د بدن سرمن باندې دا د ګناه کړل. دا ټیم انسان حیران شي کنه چې تاسو زما خلاف څنګه گواہی ورکوي د اعضاء ته باندې انسان حیران شي تاسو څنګه نن خبرې شروع کړې.
قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. دا عذاب ورته نه غرب موږ له قوت ګوایي د وینا طاقت راک چر سیز له قوت ګوایي ور کړی اقرب موږ له ننم د وینا طاقت راک. نو د دې ارسنه الله تعالی میټاو کی باقاعده مکمل ختم کی کراس پم نه راکوي. لکه چې قیامت پرز دا فرشته پیش کوي د عمل نامه نو فرشتو نظر د بل چا نظر په پرې نوزي خلق وړاندې چنو دې شرمنده نشي زما دا بند چې او دا خدا دا خو دې کړو خو الله درته توبه دی وباسه بیا دې ما درته معافي ودا دا خو دې کړو کنه او کانټا پم نه راخې بالکل ډیلیټ کی نن سبا الګ وای چیرې دا مخ کې بد انسان په ذهن کې دا مخکینو خلکو په سمجھ کې به دا خبره نه راتله چې څنګه ختمیږي چې یو شی ولیکل شي به څنګه ختمیږي لیک. نو ساينس دا خبره پروف کړه لکه هارد ډیسک وي میموري کارت وي پای کې سب الله ډیټا موجود وي او چې ډیلیټ کمانډ ورکی کنه ډیلیټ بٹن وای نو بس هر څه صفه شي هارد ډیسک مکمل ختم شي میموري کارت هر څه صفه شي دا څه ختم نوم نشانه ختم شي دغه څه عمل نامه بالکل مکمل به نه ختم شي الله. او بعض اوقات بنده چې صدق دل سره او ډیر اخلاص سره توبه وباسي نو الله رب العزت فرمای اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله رب العزت هغه ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي ګناهونه هم الله په نیکو باندې بدلي. لکه حسن بصری رحمت الله علیه په درس کې با یو زنانه راتله او خاون ډیر مالدار او هغه وفات شو یو زیو د دې خزه ازوی لوی شو ځوان شو بیا او بدقسمتۍ سره چې نو د غلط سوسایټي تلاړ غلط ملګری لو فرانو سره ملګری شو او مال دولت خو ډیرو د پلار مال او دولت باندې د قابض شو د خوخوا چې مال او دولت ډیری او د انسان سوسایټي خراب وي بیا نو دی بیا هر قسمه دغه کوي په پیسې باندې چې کم یو ګناه کیږي بس دی بیا کوي هر قسمه ګناهونه ملګرو به تنم دغه شان هغه مال خوړو نو فران ملګری ورسره نو بهرحال هغه مال هم ټول بایل او صحت هم پکې بایل او لا علاج مرض کې مبتلا شو پکټ پرې وته بس او د مور به اکثر چې کله خو نو حسن بصری رحمت الله علیه به بوته مینځ زاری باندې چې د الله نیک بنده دی بزرگ دی داغه پلاس به توبه وباسل هغه ورته نصیحت وکړو الله والو مجلس کې چې لاړ شنو خامخا پړه باندې اثر وشي نو دبا توبه وباسل د نیکو اعمالو مصمم اراده به وکړه د ژوند د بدلولو نو افتد و بده صحیح خو بیا به سوسایټي بدل کړي نو خلکو سره ملګرتیا پرې خود نه هغه ماحول نو بدل کړي انسان چې ځان کې تبدیلی راوستل غواړي نو دی با غلط ماحول پریدي بیا د غفلت او د گمراهی ماحول نه بده جدا کیږي ماحول بزن له برابرۍ خو خلکو سره بناس تپاسته بیا کوي غلط مجلس کې غلط ماحول کې غلط خلکو سره ناس تپاسته بیا نه کوي ځکه انسان د ماحول نه اثر اخلي نو چونکه ماحول به بدل نه ک عملګری ملګری هغه ای سره بیا ناس تپاسته کول نو بیا به دغه شان ګناهونه شروع کړل بیا خپل عمل راوغست نو سو زلا حسن بصری رحمت الله علیه سره د مور بوتلو نو اخرم بیا بیمار شو پکټ او ډیر موده بیمارو مور به بیا خدمت کو یک یو مور و هر مور بیا بوډۍ شو او د اخرانه وخراله د وچیر زه خوست ټیکېدو والا نیم نو د ځړنه اراده وکړه پورا پخا
کله را صحت راکړه خو صحیح ده. او بهرحال په خپلو ګناهونو باندې د زړه نه توبه وباسله. خو وی چې یاره زه حسن بصري رحمت الله علیه هغه ما ډېر خفه کړی دی، نن چې ده نو زه د هغه په لاس باندې صحیح توبه وباسم د زړه د اخلاصه چې هغه به هم خوشحاله شي. نو مور ته وی چې یاره ما هغه له بوزه بچی وي زه خو دې نشم اغستی، زه دې بوتلی نشم، زه کمزور وی هغه راوله حسن بصري رحمت الله علیه چې هغه راشي د هغه په لاس زه توبه وباسم. وی بچی څه ووایم که هغه دله راشي، ځکه هغه اوستانه هغه نا امیده شوی دی، څو ځله هغه له ته ما بوتلی او د هغه په لاس تا توبه وباسله، څه ووایم که هغه اوس راشي. وایي مورې چې نه راځي نو یو بل درخواست به ورته وکړي زما طرف نه چې زما جنازه به بیا وکړي که زه مړ شم، ما باندې به جنازه وکړي. د الله نیک بنده دی چې هغه په ما جنازه وکړي، امید دی چې الله تعالی به ما ته بښنه وکړي. نو مور یې لاړه حسن بصري رحمت الله علیه دغه ټیم ایله د سبق نه چوټي وکړه، سبق ختم شو او حسن بصري رحمت الله علیه کور ته قیلولې له آرام یې کو. نو دغه زنانه ورسېده حسن بصري رحمت الله علیه ته په ولاړه باندې د خپل بچیا پیغام ورسو، درخواست یې پیش کړ زما بچی چې څو ځله ما راوستی او تاسو اوس د هغه اخرني لمحات دي او د زما د بچي ارمان دی چې زه نن د حسن بصري رحمت الله علیه په لاس باندې زه نن توبه وباسم او زما بچی نن رښتینې توبې ته په خپله تیار دی، ما ته خپله ویلي، نور کله به ما راوستو، نن ما ته هغه خپله ویلي، نن را سره تاسو لاړ شئ، راتلی نه شي، بیمار دی په کټ پروت دی، چې ستاسو په لاس باندې توبه وباسي. حسن بصري رحمت الله علیه ورته وایي چې زما ډېر وخت هغه ضایع کړی دی، اوس د زما نور وخت نه ضایع کوي، دا زما د آرام ټیم دی، څو ځلې زما په لاس توبه وباسلې ده، بیا هغه عمل به بیا اوس بیا که ښه شي نو بیا به خپل عمل راولي، بیا به ښه هسې به ما له وخت ضایع کړي، ټایم به ضایع کړي، زه نه ځم. نو مور یې وی چې هغه دویم درخواست دا کړی دی که زه مړ شم نو حسن بصري رحمت الله علیه ته وایي چې ما باندې جنازه وکړي. بیا حسن بصري رحمت الله علیه وفرمایل چې زه پې جنازه هم نه کوم. داسې به هر یو بدعمله انسان او بدعملي کوي، د الله نافرماني به کوي نافرمان، او هغه به په دې باندې ډاډه شي، زړور به شي چې زه د الله یو نیک بنده به را باندې جنازه وکړي نو ما ته به معافي وشي، داسې نه کوم، جنازه پې هم نه کوم. بس امور جنو په جړه باندې روانه شو، کور ته چې راله دروازې باندې را دننه شوه چې ویلیدل چې مور خو مې یکې یوازې ده او بچی دروازې طرف ته کتل، وایي مور حسن بصري رحمت الله علیه رانلې، وایي نه بچې هغه تا بلکل ستا نه نا امیده شوی دی، څو ځله هغه تا له رام لې ته مې علما بوتلې، هغه اوس نا امیده دی ستا نه. نو وایي بیا ما خو دویم درخواست هم کړی و چې ما باندې بیا جنازه کوي، مورې ما اخرني لمحات دي، وایي بچی ستا د جنازې نه مې انکار وکړ. چې دا واورېدل نو بس په جړا شو او یا الله وایي زه دومره زیات پرېوتم د خلکو په نظر کې چې اوس تا یو ولي نیک بنده په ما باندې د جنازې نه مې انکار وکړو. الله ته توبه وباسله په زړه کې رښتینې، بهرحال چې الله ته خو اورې هر څه، ما په زړه باندې هم ته عالم یې، هر څه نه ته خبردار او زه بېوسه یم نه اوس. نو بهرحال د زړه نه توبه وباسله په خپلو ګناهونو باندې، او مور ته وایي چې مورې زما هم یو اخرنی وصیت واوره چې زه مړ شم نو زما په مرۍ کې به پړې واچوي او یا د ډوپټه دی او ما به راکاږې په دې کوڅو کې، او بهر چې کم ډیران دی د دې کورونو نه بهر آبادۍ نه اخوا خلک چې پکې ګن من غورځوي، هغه ډیران مې دغه شانتې وغورځو. ما د مسلمانانو قبرستان کې خښوم چې زما مرګري زما امزولي زما د دې حال نه عبرت واخلي، بدعمل انسان به بیا دا عشري دا بیالي، زما ملګري زما د حال نه خو عبرت واخلي خلک.
او بهرحال د پدې کې سا ورکړه او مور عجیب زما بچی چې نو عجیبه وصیت کړی دی مور لاس نه تلل او بهرحال و کېدی شي الله تعالی له پدې باندې رحم ورشي چې دې زرا کاږم چې مور څنګه مړی ته ولا پړې اچو پدې کې دروازه وټکېده مور پاسه دروازې طرف له چلاړه وې څوک دی وی حسن ما وې څوک حسن وی حسن بصري دروازه کولاو کړه وې تاسو دراتلو نه انکار کړو اوس څنګه رااله وې زرا غل نیم زرا لګل شوی ما وې چې څنګه لاړم او ما قیلوله کولا او زما سترګې ورلې اوده شوم الله رب العزت دیدار راتاو شو الله رب العزت راتاو فرمایل چې ته څنګه زما د دوستانه داوا کې ته زما څنګه دوست یې چې زما د یو دوست د جنازې نه انکار کې نن ته زما په دې دوست باندې جنازه نه کړ زما ستا دوستانه ختمه نو استا بچي داسې اخیرانی وخت کې داسې رښتینې توبه وباسلې ده چې الله رب العزت دغه ټول ګناهونه په نیکو سره بدل کړي دي او الله رب العزت هغه اوس په خپل اولیاء کې شامل کړي الله رب العزت زه دغه جنازې د پاره ولم او غسل به ولم وې ته ورکې وې زه به په خپل لاسو په خپل غسل ورکوم او جنازه به پیزه کوم نو الله رب العزت ډیر رحیم او کریم ذات دی زړه د اخلاص سو کوم توبه وباسي الله رب العزت ګناهونه په نیکو سره بدلوي بعض اوقات انسان په یو نیک عمل باندې دومره اوچت مقام ته نه رسي څومره چې د یو ګناه تنه وشي او پاغه باندې چې د رښتینی توبه وباسي او الله تعالی ته ډیر عاجزي او زاری وکي په دې عاجزي او زاری او په جړه فریاد باندې د ډیرو نیکو اعمالو نم اوچته مرتبه عمومي د الله رب العزت چې نو عاجزین کې ساره ډیره زیاته خوخه نو بهرحال توبه سره الله رب العزت ګناهونه معاف کوي د بدن د بنده بخنه کوي نو توبه څه ته وایي تنزیه القلب عن الذنب زړه د ګناه د نیت نه پاکول د ګناه د نیت او اراده نه د زړه پاکول دی ته وایي توبه یعنی مطلب دا دی چې بنده توبه وباسي نو دغه ټیم دا کیفیت وي چې آینده د پاره بیا الله زستانه فرمانی نه کوم تا به زنه خفه کوم د آینده د پاره د ګناه نه کولو مصممه اراده وکي عزم بالجزم وکي دې ته توبه وایي چې زړه مکمل د ګناه د ارادې نه بالکل پاک کی دا نه چې په خولې باندې توبه کنه په خولې باندې او چې بیا به مکومه بیا په زړه کې د ګناه اراده وي نو دا توبه نه ده توبه هغه توبه ده هغه توبه الله تعالی قبلې چې د توبې په وخت کې د پورا دا کیفیت داسې کیفیت ده دا جذباتي چې آینده د پاره بیا الله زتا نه خفه کوم آینده د پاره د نه کول مصممه اراده وکي نو چې داسې کیفیت سره بنده توبه وباسي دغه توبه الله بیا قبلې نو چې مونږه تاسو د ګناه د ارادې نم او د نیت نم خپل ځای صفا کو بالکل زړه د ګناه د ارادې او نیت نم بالکل صفا شي نو دغه بیا توبه ده او دغه توبه الله تعالی قبل نو په دې سره د انسان ګناهونه بالکل میټاو شي او بالکل ارسه ختم شي او دا رنګه بعضې د ګناه مثال چې ده نو هغه د ګنده کپړې دی کپړه ګنده شي که نه او د توبې مثال چې ده نو هغه لکه کپړه چې په صابون باندې ووینځي صفا کړي نو چې بنده ګناه وکړي انو د روح مکمل ګنده شي زړه او روح مکمل ګنده شي نو چې د توبه وباسي نو داسې دی لکه ګنده کپړه
چې واشنګ ماشین کې وینځي په صابون باندې صرف وکړي او بالکل صفا راوځي دغه شان دی د ګناهونو نه بالکل پاک او صاف شي ګناهونو غندګي بالکل ختم شي په دغه توبه سره. اوس که یو کس وایي چې یاره توبه زه سله کوم بعض اوقات شیطان بنده ته دا وسوسه اچوي چې سله توبه وباسې تا نه خواستم بیا ګناه کېږي نو بیا به ګناه کې نو توبه سله وباسې تا نه خواستم ګناهونه کېږي بیا به ګناه کې بیا به دنه وشي نو وایي سله توبه وباسې نه داسې څوک کوي چې کپړه ګنده شوه او چېره دا به بیا بیا ګنده کېږي نو سلې وینځم او بیا ګنده کېږي که نه نو سلې وینځم. نو که یو کس وایي چې یاره زه کپړې نه وینځم خیرني دغسې دي ځکه دا بیا خیرنېږي که یو کس ورته دا ولې نه وینځي یاره دا بیا خیرنېږي چې ته خو کمه کړې او چې بیا خیرنې شي نو بیا به وینځې که نه او نو چې بیا خیرنې شي نو بیا وینځه بیا صفا که نو چې توبه دې وباسله نو ته پاک او صاف شوې نو چې بیا د نه ګناه وشي به تقاضی بشریت غیر ارادي ګناه د نه وشوه بیا توبه وباسه الله به دې بیا معاف او بیا د نه وشوه نو بیا به دې الله معاف کړي ځکه حدیث پاک مفهوم دی یو کس به داسې حساب کتاب د پاره پیش کړی شي چې داغه عمل نامه به د ګناه توبه ټوله به دې نه ډک او فرشتي به الله تعالی ته یاله د خو سم غب جوړ کړو او بس توبه به واسه نو بیا به ګناه وکړه نو بیا به توبه واسه نو بیا به ګناه کول نو بیا به توبه وباسه نو الله رب العزت بس سره د علم فرشتو ته وایي کنه چا د عمله کې هم داسې وی الله وګوره ټول عمل نامې د دې ډک الله رب العزت خا زما د بنده خو ډېر استقامت خاوند نو لکه تر مرګه پورې شیطان سره مقابله کړې ده همت نه دی بایللې او زمانه دومره د رحمت امید ساتو چې زما رب غفور رحیم د دې به مې خامخا معاف کوي یعنی د په ما باندې ډېر د رحم امیدوارو نو ځکه خو زما د رحمت په امید باندې د توبه وباسله چې زما واسطه رب رحمان سره ده او شیطان مقابله هم کوله چې د به غرزو د بیا رانیغې ده مطلب د پوره زندگی استقامت سره تیره کړی د شیطان خلاف او زما د رحمت امید باندې د توبه وباسله نو ما رحیم او رحمان رب د ته بخښنه وکړه بس ما دې بخښلی او د چې څومره توبې وباسلې هغه ټولې ما قبولې کړي ما ټولې قبولې کړي نو بیا د سړی توبه وباسي هر وخت توبه چې په ګناه کولو باندې نه ستړی کېږي نو په توبه باندې ولې ستړی کېږي په ګناه کولو باندې موږ نه ستړی کېږو نو په توبه باندې ولې ستړی کېږي هر وخت الله د توبه بس هر وخت توبه بس الله هر وخت توبه معاف کوي تواب ډیر توبه قبلونکی دی تواب ذات دی ډیر توبه قبلونکی دی نو دې وجه نه چې موږ تاسو د خپل وس او کوشش مطابق خپل د ګناه نه ځان بچ کوو او کو ګناه وشي نو بیا موږ تاسو توبه وباسو ډیر خلکو په ذهن کې دا سوال راځي چې یاره ګناه نه بچ کېدل خو ډیر زیات ګران دي بلکې نن سبا ماحول کې خو بالکل نه بلکې ناممکن دي ګناه نه به زه څنګه ځان بچ کوم نو دا خبره غلطه ده اوس هم په دې دنیا کې داسې خلک شته چې ډیر د نیکۍ او تقوا او د پاکدامني زندگی اوس هم تیروي بالکل نیکۍ پاکدامني زندگی تیروي د ګناهونو نه پاکه زندگی تیروي اوس هم ډیر خلک شته الله والا کومه چې د دنیا د چا د مخ آباده ده نو شته د داسې پاک روحونه شته دي چې هغې د ګناهونو نه بالکل ځان بچ کوي او دا به یو مثال بدل درکم لکه تاله څوک یو پلیټ راړي او په هغې کې ستا د خوښې شی مثال په طور یو کس رسګولې ډېرې خوښې دي یا برفي ډېره خوښه ده هغه پلیټ د برفیانو نه یا د رسګولو نه ډکي او ستا ورته ښه زړه کېږي او تا ته مخې ته کېږدي او ورسره دا هم وایي درته چې په دې ټولو رسګولو کې یا په دې ټولو برفیانو کې په یو برفي یا یو رسګوله کې زهر دی نورو کې نشته صرف یو کې دی او ستا ورته خړه کېږي او ښه مزېداري په ایمان وایه ګوتې به وله وړې نه هسې نه که کومې رسګولې له ما ګوتې وړې چېرته هم دکې کیني
نو چونکه یو کې زهر دی نورو کې نشته دی او چونکه زندگی خوږه ده انسان ته ژوند خوږ دی د جسمانی مرګ د یاره نه جسمانی مرګ د یاره نه دغه انسان دغه پلیټ نه لري ځان ساتي دغه شان د ګناه د وجه نه روحاني مرګ راځي په بنده باندې نو الله والا د روحاني مرګ د یاره نه ګناه نه ځان لري ساتي روحاني مرګ د وجه د روحاني مرګ د یاره نه د الله والا د ګناه نه ځان لري ساتي څنګه چې موږ تاسو د جسمانی مرګ د یاره نه د زهر نه ځان لري ساتي دا شانته الله والا د روحاني مرګ د یاره نه د ګناهونو نه ځان لري ساتي ځان بچ ساتي نو چې دغه کیفیت نو بیا د بنده د پاره ګناه نه بچ کېدل څه دي هغه ګران نه دي انسان چې د ګناه څومره خطرناک دی څومره نقصان د ګناه د نقصاناتو نه موږ تاسو ناخبره یو اصل چې ګناه څومره نقصانی شی دی د زهرو د نقصان نه د موږ تاسو خبر یو اوس یو مار دومره غونته کې شی خو موږ ته پته ده چې دا سړی لټک ورکې نو بس اکثر ته نه خلک مري نو مار نه څومره ځان لري ساتي څومره تیریږي د مار نقصانات ورته پته دي که نه د زهرو چې د کم یو څیز نقصاناتو نه انسان خبري نو د هغې نه ځان لري ساتي ځان ته نه بچ کوي دغه شان د ګناه د نقصاناتو نه چې بنده خبرداري او د زړه نه په دې باندې صحیح ایمانی نو دغه انسان بیا د ګناه نه ځان بچ کوي او د لپاره ګناه نه بچ کېدل څه ګرانه خبره نه او دریم څیز چې په هغې سره ګناهونه دویم استغفار دویم څیز استغفار چې په هغې سره ګناهونه معاف کېږي الله تعالی د بنده بخښنه کوي نو د اسباب د مغفرت کې دویم سبب هغه استغفار دی الله رب العزت قرآن کې ځای په ځای د استغفار حکم کړی چې تاسو الله تعالی ته توبه وباسئ استغفار کوئ استغفروا ربکم انه کان غفارا الله ته خپل رب ته توبه وباسئ الله تعالی ډیر غفور رحیم ذات دی بخون کې مهربان دی او بل حدیث کې راځي توبه لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا دا کس د پاره چې نو خوشحالي ده چې داغه په عمل نامه کې استغفار ډیر اومندل شي قیامت پرز چې د کم یو بنده په عمل نامه کې استغفار ډیر دی ډیر خوشاله دی ډیر خوشاله استغفار چې ډیر او د وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ګناهونو نه بالکل پاک الله تعالی ارسه معاف کړي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو روایت کړي چې او یا زله چې نو زه استغفار وایم بل روایت کې چې زه سلسله استغفار په مجلس کې زه او یا زله استغفار وایم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دومره استغفار چې اس نشته ګناهونه نشته موږ استاسو سر نه تر خپو پورې ګناهونو کې ډوب ټول ورځ زموږ ګناهونو کې تیری موږ تاسو له خو زیات د استغفار اهتمام پکار دی نو په استغفار سره ګناهونه میټاویږي د عمل نامې نه ګناهونه میټاویږي په دې وجه نه موږ له پکار چې کثرت سره استغفار کم از کم ساره او ماښام خو سلسله استغفار کم از کم پکار دی کم از کم صبح شام 100 پیری چې موږ تاسو استغفار وو او دین علاوه چې څومره ډیر استغفار څومره ډیری نو فائدې ډیرې زیاتې دي ځکه د ټولو مسلو حل الله تعالی په استغفار کې خیر حسن بصری رحمت الله علیه یو کس راله وایي چې ډیر ګناهګار یم عمل راته وښایي حسن بصری رحمت الله علیه ورته چې استغفار وایه بل یو کس راله چې حضرت ډیر ورځو نه باران نه کیږي عمل وښایي و استغفار وایه بل یو کس راله وایي چې ډیر زیات غریب یم او قرضې را باندې ډېرې د کاروبار مې مسم نه چلیږي قرضې را باندې ډېر نو عمل راته وښایي حسن بصري رحمت الله علیه ورته استغفار وایه
یو بل کس رالی وایي دعا وکړئ چې الله تعالی مال زوی راکړي. حسین بصري رحمت الله علیه ورته وی چې عمل درته ښیم، وایي څه استغفار وایه. بل یو کس رالی ورته وی زما باغ دی اوس میوه سمه نه کوي، کمه کوي، دعا وکړئ یا څه عمل راته وښایي. حسین بصري رحمت الله علیه ورته وی چې استغفار وایه. بل یو کس ورته وی چې یاره جي دا کویه وکنم په هغې کې اوبه نه راوځي، اوبه پخې اوبه نه راوځي، چینه نه راوځي که نه. حسین بصري رحمت الله علیه ورته استغفار وایه کس الله به یې دغه مسله حل کړي. نو شاګرد ناست ورسره وایي جي دا خو چې کم یو کس راته نو بس تا ورته استغفار استغفار استغفار. د دې هر څه دپاره بس دغه یو وظیفه ځان دې اخلاص و که نه واقعي هر څه دپاره بس استغفار، خو چې کم راته نو تا ورته استغفار وایه استغفار. حسن بصري رحمت الله علیه ورته وایي چې الله رب العزت دا وظیفه په قرآن کې په خپله ښولې ده. دا کم مسلې چې دی ما ته ووایي که نه د دې ټولو مسلو حل الله استغفار ښولې ده په خپله په قرآن کې. وایي چې کم ځای کې حسن بصري رحمت الله ورته وفرمیل چې قرآن کې الله فرمایي استغفروا ربکم انه کان غفارا. ګناهونه دې کړي دي الله ته توبه وباسه استغفار وکړه. الله به دې الله ډېر غفور رحیم ذات الله ورته بخښنه وکړي. دا دوه ټکي استعمالیږي اکثر توبه استغفار توبه استغفار که نه. نو دا ملتے جلتے الفاظ دي که نه مګر استعمالو توبه استغفار کوي. نو توبه څه ته وایي استغفار څه ته وایي دې کې معمولی فرق دی، لږ دی یو شی لږ معمولی فرق دی پکې. هغه دا چې استغفار په تیر شوو ګناهونو باندې ندامت او شرمندګي او پښیمانتیا ته وایي. ګناهونه چې کم شوي دي په هغې باندې بنده پښیمانه نادمي پې چې الله ما له داسې نو کول پکار، دا ما ولې کړي داسې، په دې باندې د زړه نه پښیمانه شرمنده یې پښیمانه ډېر نادمي په دې باندې په تیر شوو ګناهونو باندې. او توبه وایي آینده دپاره د ګناه نه کولو پخه اراده دې ته توبه وایي. نو دا دواړه ضروري دي. دا دواړه نو الله رب العزت وایي استغفروا ربکم انه کان غفارا. نو ګناهونه به دې معاف کړي چې الله ته استغفار کوي. او یرسل السماء علیکم مدرارا اسمان نه بر باندې بارانونه راووري الله تعالی چې استغفار وایي. بارانونه به الله تعالی راووري وخت په وخت باندې. ويمددکم باموال و بنین. او کم مالی حالت دی خراب دی، قرضې دي در باندې، کاروبار نه چلی، استغفار ډېر ډېر وایه. مالی حالت دی ښه نه دی نو استغفار ډېر ډېر وایه. الله تعالی به ستا امداد وکړي په مال سره، مال او دولت بدل الله تعالی درکړي په استغفار باندې. و بنین او که اولاد دي نشته زامن دي نشته نه استغفار ډېر ډېر وایه الله بدل زامن هم درکړي. دا الله وایي استغفار ویلو. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. او دارنګي باغونه به ښه میوه کوي. دغه مسله به الله تعالی حل کړي. او دارنګي نهرونه به جاری کړي الله تعالی، چینې به جاری کړي په دغه استغفار سره. ټولې مسلې به نو یو استغفار باندې څومره ډېر نعمتونه ملاوي. نو دې وجه نه نن سبا د هر چا مسلې دي ګرځي یاره وایي کاروبار مې مخکې ښه چلېده او اوس پته نشته، اوس هغه خوند یې نشته دی، دا را باندې چا بندش کړی دی. او دغه سره چې نو لاړ شي دوکانداران ناست دي که نه دغه تعویزګر دوکانداران د هغې دوکان په دې کسټمر رالی او چې کس والا رالی پریشانه هغه حالات والی غریب او دی ورته تا باندې چا څه کړي دروغ نه یو خو له دشمني مو ګوري. نو دا وایي ستا څوک هر چا خپله دغه دی وایي چې دا
ستا قبلې طرف ته چې کم ګاونډي دی که نه قبلې طرف ته دی یو کس ته نه دا هغه دغه کړي بس دی سوچ کوي که نه نو خامخا قبلې طرف ته چا سره نه لګي داسې به یي پکې څوک چې ده سره یې نه لګي همدقه دی زما هم پې داسې شک وکړه په خاندان کې داسې یو ښځه ده که نه یو غټه پټه ده او توره غونته کې ښځه نه نو په دې خاندان کې به یو توره هم وي که نه چېرته وشو که او نن سبا خو ټول خلک غټ دي وشو که نري پکې کم دي خوراکونه داسې نو بهرحال ویاو که نه او ټیک په را باندې کړي نو چېرته به مامي کل چېرته به چاچي چېرته څوک به یې پکې غټ به یې پکې څوک تور به یې دغه به یا ورسې وي غټه پټه ښځه ده که نه غټه پټه ښځه خو څه بل نه وي پکې خاندان کې بس وایي دا ټیک را باندې چا کړي دا ټول درو دا د دې مختلف دغه نو دې باندې خو دومره دغه لیک په مشک او زعفرانو باندې کې دا ورته هم دروغ وایي که نه په مشک او زعفرانو باندې کې اوس دا پکې کم مشک او زعفران پکې دا پکې شرط پکې د کم ځای نه راووت دا خو ډېر زیات ګران دي نو دا به دومره والي او ما سره خو دغه دي شته را سره که نه هسې چې ته هلې نو دا به دومره کېږي او ما سره تیار دي نو که نه هغې باندې به دومره خرچه را شي دی ورته یاره زه په کوم ځای ګرځم ورپسې خو بس خیر دی ویې کرال نو وایي 15,000 پې لګي 10,000 پې لګي که نه دومره یا تا باندې سایه ده وایي هر چا ته به دا دوه خبرې به خامخا کوي یا تا باندې سایه ده یا تا باندې چا څه کړي دغه څیزونه چې بیماري پې بیماري بیا دا دواړه خبرې کوي سایه ده که نه او یا چې ده نو تا باندې چا څه کړي کاروبار دغه یا داسې که نه حالات او ټیسټونه هم ورکوم او پاس هم کم ټیسټ او بیا انټرویو کې پاتې شم بهر کاغذونه مې ورکړي دي اکثر چې نو دغه مغه وشي انټرویو او زه پکې پاتې شم نور شي او دا چا بندش کړی په دې باندې نو ایس بندش نه ایس څوک چاله نشي کولی څوک چاله یو نړۍ نشي کمولی ښه داسې خبره ده ټول دروغ دي وشي که او سایه د جنات او پیریان ما باندې د څوک راولي جنات او پیریان را دي شي دا ټول دروغ دي پیریان خو د انسانانو نه یېرېږي چې دا کې صحیح مضبوط ایمان یې که نه انسان اشرف المخلوقات دی اشرف المخلوقات انسان دی چې څوک دا واوري چې څوک د الله نه یېرېږي د الله ټول مخلوق د ده نه یېرېږي چې څوک د الله نه یېرېږي که نه د الله ټول مخلوق د ده نه یېرېږي هر شی د ده نه یېرېږي چې د الله نه یېرېږي او چې څوک د الله نه یېرېږي که نه نو بیا دی د پټاخې نه د پیشو نه هم یېرېږي وشو که دی به د هر څه نه یېرېږي د هر څیز نه به دی یېرېږي د خپل سوري نه به هم یېرېږي چې د الله نه یېرېږي د الله نافرماني وشو پیریان څه ته وایي هغسې خبرې دغه بس هغې ځان له دغه کړی دوکانداري ده وشو نو بهرحال استغفار الله تعالی د ټولو مسلو حل استغفار او بل دا خو قرآن آیت دی په صحیح حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب څوک چې په ځان باندې استغفار لازم کې پابندۍ سره استغفار وای جعل الله له من كل ضيق مخرجا د هر تنګۍ نه ولې د وتلو لار الله راوباسي هلک به چې دغه د سړی راګیر شو اوس پې پته لګي داسې الله وباسي دا حالاتونه خلک هم حیران شي استغفار د وجه ومن کل هم فرجا د هر غم نه به الله خلاصوي د هر غم نه به الله خلاصوي غمونو نه به الله خلاصوي ورزقهم من حيث لا يحتسب او د داسې ځای نه به وله رزق ورکوي چې د په وهم ګمان کې به هم نه ګورئ دیو جنا احمد لاہوری رحمۃ اللہ فرمائل وہی لاہور والوں تم لوگوں کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے تمہیں نظر آ رہا ہے اور ہمیں اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا نہ سے رزق ورکی اللہ تعالیٰ اللہ والا من حیث لا يحتسب وهم و گمان کې به الله تعالی ولا رزق ورکړي نو دا استغفار چې ده نو دا رزق راکاږي دا استغفار مضبوطه وظیفه ده مضبوطه وظیفه نو په دې سره الله تعالی د دنیا آخرت ټولې مسلې ولا دنیا مسلې حل شوي
او الله تعالی ورته بخنم کوي. نو انسان مونږ نور څه غواړو؟ دا زموږ غټه مسلې دي کنه چې دنیا کې زما باندې غم پریشانی ني او رزق فراخي، نور تکلیف او پریشانی ني، تنګی ني، اس قسمه تنګی ني، اس قسمه غم ني. د غمونو نار چا سنا سه غم نشته. هر یو کس بار د دومره فریادو کې بل غمونه متا نیر شي. هر چا مسلې دي کنه. نو ټولې مسلې غمونه به الله تعالی ختم کی او بخنه ورته مو کې نور زمګس نور سړی څه غواړي چې الله دې وبخي دنیا او آخرت دې دوه خسته شي. نو خدا غزم مقصد دی چې پابندۍ سره استغفار او دا رنګ دریم سبب چې دنو هغه د ګناهونو د ختمېدو چې پای سره ګناهونه معاف کیږي. الحسنات ماحیه، دا نیکی چې مونږه کوو نو په دې سره هم ګناهونه څه کیږي؟ ختمي. څومره نیکی چې دي ان الحسنات یذهبن السیئات، قرآن کې الله فرمایي دا نیکی ګناهونه میټاوي ختمي. او دا حدیث وتا ټول اورې فضائل اعمال کې څوک تعلیم تکین اج څوک کور کې او داسو کې جمعه طرف ته روان شي نو په یو قدم باندې سکیږي یو ګناه معاف کیږي، یو نیکی ورته ملایږي، یو درجه اوچتي وشوکن په دې باندې جمعه ته ځنو په یو قدم باندې. او دا رنګ چې څوک استغفار وای، درود شریف وای، دا ټول ارسه نو په دې سره په دې ټول نیک اعمال سره سکیږي، نیکی هم ملاويږي او دا رنګ یعنی ثواب هم باندې ته ملاوي په نیک عمل باندې او ګناهونه هم الله تعالی میټاوي په دې سره. چې څومره منګه تاسو غواړو چې زما ګناهونه دي ډیر ګناهونه دي زما معاف شي نو دې لپاره بس کول پکاري ډیر نیکی به پکاري. او قیامت پرز چې حساب کتاب کیږي کنه نو چې د چا نیکی ډیری او ګناهونه کم وي نو دغه سړی څه شو؟ پاس شو، بس دا جنتی دی. چې نیکو تله چې درانه شو د ګناهونو تله باندې دا انسان څه شو؟ کامیاب شو، بس پاس شو. بس د دې وجه نه موږ تاسو له نیکی ډېرې پکاري چې په دې سره زموږ ستاسو ګناهونه معاف. او دا بل څلورم سبب د مغفرت د بخښنې هغه دا دی چې انسان مړ شو او ژوندي خلک داغه د پاره نیک اعمال کوي نو په د سره هم د بخښنه کیږي، مغفرت کیږي. په دې سره هم د څه کیږي؟ بخښنه کیږي، مغفرت کیږي. د مړو د پاره نیک اعمال کول په دې سره هم دا غمړي څه کیږي؟ بخښنه کیږي، مغفرت کیږي. الله تعالی بخي د ژوندي په نیک عمل باندې چې هغه ته وبخي هغه نیک عمل. علامه ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دی وایي چې زه یو ځل په قبرستان باندې تیرېدم او ما سوې تلاوت مې وکړ، ذکر فکر تلاوت ما غي ته وبخم. مې چې زه ود شم ما خوب کې ولیدل، نو خوب کې زه ګورم دا قبرستان ټول خلک بهر راوتی دي او پزمکه باندې چې نو سراټولې ځمکې نه هر یو کس اړم د ځمکې او ما یو بل کس وکړو نو هغه یو قبرستان کې ونه د هغې لاندې ناست دی ښه په ارام په بخپا چول نو ټول خلک د ځمکې راټولې سو هغه یو دغسې ناست دی. زه هغه څخه لاړم مې دا خلک څه کوي او ته دلته څه کې ناست دی؟ وایي دا مسلمانان چې کم نیک اعمال وکړي او مړو ته وبخي نبی علیه السلام ټول امت ته یا الله چې کوم وفات شوي دې ثواب هغې ته ورسوي نو دا موږ له راځي نو دا لږ لږ موږ راټولو ټولو باندې تقسیمیږي نو دغه ثوابونه راټولوي نو وایي ولې تا ته ضرورت نشته ته دا نه راټولې؟ وایي نه زه په دې یو څه کوم ماله د ورځې کروړونه اربونه راځي ماله کروړونه راځي کروړونه اربونه زه په دې یو څه کوم. وایي تاله څنګه راځي؟ نو د بصرې په بازار کې زما زوی دی ما په حفظ کړو نو دا د حلوایي دکان دی زما د بچي نو هغه دکان ته چې سهار راشي که نه نو د الحمد نه شروع وکړي
او په لاسونو باندې سودا خرڅي او په خولې باندې د الله قرآن وای نو چې کله ماښام دکان بندوي که نه نو ګلې نه پیسې راولي هغه په جیب کې واچي او قرآن یو ختم کړي هغه ما ته راوبخي نو هغه ما ته راځي نو ماله ډېر شی دی ماله هغه کافي دی پوره قرآن راته وبخي ماله راورسي ماله ډېر شی ابن قیم رحم الله چې د خوب نه راپاسېده لاړ بصرې بازار ته او چې لاړ واقعي هلته د حلوایي دوکانو او یو کس دی ګیرې ده او دی لږ نږدې ودرېده چې ویې کتل نو هغه د شونډې خوځي دی یو طرف ته ولاړې د هر څه د هغې نظاره کوي ګوري نو خلکو نور دی ورته وایي چې تاسو دا مولوي صاحب دی دغه دی عالم دی تاسو پکار چې تاسو له درکم کنه وایي نه زما تا سره کار دی ته مې پکار دا خلک رخصت کا کنه دا ګاک دی نه فارغ شه نو زما تا سره کار الوا مې نه پکار ته مې پکار نو خلک ګاک چې رخصت شو وایي ښه جي وایي وایي ته په دې ته څه وایې په دې خوله باندې ځان سره که نه پړی وایي جي بس پرېږدئ دې سره ستاسو کار دی که نه څه الوایي پکار یې چې درکړم وایي نه دې سره مې کار دی که نه دې سره مې کار شته ځکه وایي چې ما ستا پلار خوب کې ولیده هغه راته وایي چې زما بچی چې نو هغه حافظ قرآن دی هغه په ژبه باندې د قرآن تلاوت کوي خپل دوکانداري هم کوي او په ژبه باندې ورسره د قرآن تلاوت هم کوي نو هغه په ورځ کې یو قرآن ختموي تر ماښامه پورې هغه بیا ما ته رابخي نو هغه ستا پلار ته رسي دا هلک ډېر زیات خوشحاله شي او په ژړا شه د خوشحالۍ ښه زما دا نیک عمل چې زه پلار ته بخم دا قرآن وی هغه ته رسي او یا ما باندې خپل پلار حفظ کړی دی پلار را باندې حفظ کړی دی او الله را باندې دومره لوی فضل کړی دی او دغه والد صاحب په ما باندې قاري صاحب سره بوتلی یم او حفظ یې کړی مدرسه کې داخل کړم د دې وجې نه چې نو زه د دا قرآن چې یو قرآن ختموم د ورځې د هغې ثواب خپل پلار ته بخم په دې ډېر زیات خوشحاله یم زما پلار ته دا رسو نو بهرحال هلته نه لاړو ابن قیم رحمت الله علیه سموده پسې چې نو بیا خوب ولیده او بیا دغه شانتې قبرستان ولیده او مړي قبرونه راوتې دي او سر راټولۍ چې ویې کتل نو اوس دغه اونې لاندې کس نشته دی ناس نو د خلکو ته ګوري نو پاک که سړي باندې نظر پرېوته هغه هم راټولول کوي داسې یو شی راټولي د قیم رحمت الله علیه وایي زه لاړم ما د مټې نه ونیسه تا خو چې ما له خو کروړونه اربونه راځي که نه نو زه څه کوم په دې یو باندې نن ولې دا یو راټولې نو ما ته وایي چې زما هغه حافظ صاحب بچی هغه وفات شوی دی وفات شوی دی اوس نه راځي نه ځکه اوس دا دغه کوم نو زه چې راپاڅېدم د خوب نه زه لاړم چې مې کتل هغه دوکان بند و ما چا نه تپوس وکړه چې دا دوکاندار حلوایي والا څه شو یا خو سمودو شو هغه وفات شوی دی ما چې دا وګوره واقعي هغه بنده ژوندي چې کم نیک اعمال کوي د مړو دپاره او هغوی ته وبخي الله تعالی باقاعده هغوی ته دې ثواب رسوي او الله تعالی باقاعده بخنه کوي په دې باندې د مړو دپاره چې څوک استغفار کوي الله تعالی د بخنې سوال کوي نو الله رب العزت دغه ژوندي په وجه باندې الله تعالی هغه مړي ته بخنه کوي د ژوندو په اعمالو باندې نیکو اعمالو باندې الله تعالی بخنه کوي نو دغه اسباب د مغفرت چې نو هغه لس اسباب دي دا څلور اسباب ما تاسو ته ووي انشاءالله په بله موقع باندې باقي شپږ اسباب به انشاءالله بیا تاسو ته وایم الله تعالی دې موږ له په دې شته باندې د عمل کولو توفیق راکړي چې په دې باندې موږ تاسو عمل وکړو موږ تاسو نه ګناهونه کېږي ډېر زیات هر انسان نه ګناه کېږي زموږ مثال د ګوزني دی او ګوزني خوځي ګوزن مرض چې پې ولګي که نو اوس ګوزني سړي ته که ته ډېر ووایي چې مخ وځه مه راپېږه نو هغه په خولې خو به تا ته وایي صحیح ده
او بیا به مرپي. نو که مونږ ډېر چې څوره پورې مونږ په دې دنیا کې او دې ماحول کې یو نو مونږ نه خامخا ګناهونه کېږي. نو هوښیار انسان هغه دی چې دی فوراً توبه وباسي او دا نه د ژوند د زندګۍ په امید باندې توبه مؤخر کول نه دي پکار. هیڅ پته نه لګي د ژوند چاته څه پته لګي. روغ رمټ انساني راوغورځېږي مړ شي، اچانک مړ شي. ډېر کسان چې نو اوده شي بیا پا نه سي، ډېر کسان. نو دې وجې نه ډېر خلک داسې اوده شي بیا را پا نه سي، سترګې بیا په بله دنیا کې غړېږي. نو دې وجې نه مونږ تاسو له خصوصا د اوده کېدو په ټایم کې هم د توبه ایستل پکار دي. حدیث کې راځي وایي څوک چې بستره باندې پرېوته او دی وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، 3 ځله ووایي استغفار، نو الله رب العزت د ټول ګناهونه معاف کړي. که د سمندر د زګ برابر ولینی او دنیا کې چې د شګو څومره ذرات دي د ریت کې ذرات کې برابر بی ګناه هو به الله معاف. او دنیا کې چې څومره ونی دي پای کې څومره پانی دي د دې برابر هم کده ګناهونه کړي هغه به الله تعالی ورته معاف کړي. استغفر الله الذي لا اله الا هو القيوم واتوب الیه 3 ځله څوک وایي صرف الله ورته هر څه معاف کړي. اوده کېدو په ټایم کې توبه استغفار سره اوده کېدل پکار دي. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې موږ ته نه روح والو که نه نو د بعضې خلکو روح ځان سره ایثار کو واپس یې نه کو دې بدن ته بس مړ شي او چا ته چې دی نو نیټې مقرر نه بیا ورته واپس کو. نو دې وجې نه د خصوصا د اوده کېدو په ټایم کې چې دا وړوکی مرګ دی وړوکی مرګ دی نو په دغه ټایم کې خو د ګناهونو نه مونږ چې ځان وساتو. او نن سبا په دغه ټایم کې تقریبا 95-98% خلکو نه ګناهونه کېږي په ګناه باندې اوده کېږي د موبایل د وجې نه. نو سم خیال دی چې وړوکی مرګ دی په ګناه په حالت کې رالیدله نو لوی مرګ بدل هم په ګناه په حالت کې بیا راځي. یاره پکار ده وړوکی مرګ اکثر موبایل کې اړمي فیسبوک او دغه ډیټا آنی او سړی اوده شي په دې کې ډیټا آنی د ګناه په حالت کې اوده شي بد نظري وکړي په لاس کې موبایل دی ورته ګوري او بس ډیټا آنی او بس دی اوده شي ډیټا آن پاتې شي د شپې را پاسي یا سحر را پاسي پاته ورته هم نه زما موبایل شي د ګناه په حالت کې ولا سره شي وړوکی مرګ یعنی اوده شي. نو چې د ګناه په حالت کې وړوکی مرګ رالی نو لوی مرګ به هم بیا د ګناه په حالت کې راځي. ګوره دغه شان اچانک به راځي څنګه چې سړی پوه نه شي چې اوده کېږي نو چاته پته وي چې زه اوده کېږم څه ټایم زما سترګې ورغلې بالکل اړو پوه نه شي اوده شي دغه شان دا مرګ به هم دغه شان راځي پوه به هم نه بس اچانک به دې سترګې پټې شي بس بلې دنیا ته به تللی. دې وجې نه خصوصا اوده کېدو په ټایم کې چې نو موږ تاسو د ګناه نه ځان وساتو. دغه ټایم توبه استغفار پکار دی الله ته توبه ایستل پکار دی. الله رب العزت دی موږ تاسو ته بخښنه وکړي او هر وخت توبه ایستل پکار دی. هېڅ پته نه لګي په دې خپو باندې انسان د کور نه وځي او بیا په کټ باندې رادن نه کړي. څومره خلک روزانه اکسیډنټونه نه کوي روزانه څومره اکسیډنټونه کوي اچانک مرګ هارټ اټیک وشو سر رګې وشلې د لکانې وړه وړه لکانې سر رګې وشله اچانک مړ شو. ځوان جان کس چې مړ شي که نه نو خلک وایي په څه مړ شو اکثر مونږ وو که نه او خامخا په دې میاشت دوه کې مونږ ته داسې الله یو ښي د همزولي مرګ راته ښي د کشر مرګ راته هم ښي د نیک سړي مرګ راته هم ښي د بد سړي مرګ راته هم ښي روغ رامټي ځوان جاني لاړ شي. په دې وجه نه هر وخت توبه استغفار پکار زم توبه وباسم تاسو هم توبه وباسئ. هېڅ پته نه لري چې مرګ کله راځي چې موږ تاسو دا باقي زندگی بس په ښه اراده وکړو چې الله ستا نافرماني کې به اوس دا باقي زندگی نه تېروم ډېر وخت ما ضایع کړی دی باقي پته نه شي څومره ژوند پاتې دی هېڅ پته نه لګي او دا ژوند ګوره یو ځل میلاویږي ښه
دا ژوند د ادار سیز دی ادار اسی چانه شی والی کنه سړی زر مثال په تور باندې اسری چانه راواغسته یو جوړې راوالی کنه انو سلور پنځه جوړې په زر زر اسری کې کنه کور کې زنانه کو چې دا خو پردی ده کنه پردی اسری دوره کې زر زر په لږ وخت کې د سوال سیز د ادار سیز د اغینه په لږ وخت کې ډیره فائدہ اخلي خلک ځکه چې دا زمانه بل ورکول غواړي نو زر زر ته ډیره فائدہ واخلي نو دغه بدنم الله مونږ لا ادار را کړی دی امانت دی زر زر نه کوي په وکړه به الله دنه واپس اخلي الله واپس اخلي ټول دا بدن بس بیا لږ وخت لپاره الله مونږ را کړی نو د سوال سیس چې کم یوي کنه نو سړی زر زر چانوالی گاډي نو یو څو ځایونو ته پیلاټ شي لکه ماخامه پورې مې کار گاډي پکار دی نو ټول ماته ګوډي پیو کی ټول دغه پیو کی ځکه چې گاډي پردې د اوس ورکول غوړ سب الله کارونه دا کړی ټول پیو کی زر زر کی په دغه بدن هم دا د ودار مال دی زر زر پیو کا چې څه کول شي بیا به پسنه کی سرګې پټ شي ولاړ د دې وجنه چې موږ تاسو د دې ژوند یو سکند نه فائدہ واخلو دغه ازادي د ارسدي نه د جنت د تیاری د پاره الله د قبر تیاری د پاره د جنت د حاصلولو د پاره د سترګې مله را کړی دا وګونه دا جبا د لاس او خپل دي د پاره کړی چې ډېر نه کوي کی بس نو پته نشته چې چاله الله تعالی څومره مکور کی چاله څومره مکور کی اوس پته چې موږ چاله څومره مکور کړی دې څه پته نه لګي د دې موقع نه फायदा غوښتل پکار دي صحیح الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي او کم ګناونه چې زموږ تاسو نه شوي دي د زړه د اخلاص په هغې باندې توبه وباسم او زم توبه وباسم ما سره دا کلمات وایي بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين.